شعیب علیه السلام قوم کې د نورو برایونه یو برای دا وه چې هغوی به په ناب تول کې کمی کو. شعیب علیه السلام ورته د ایمان او د الله تعالی د وحدانیت دعوت ورکو. د هغې نه پس یې ورته د معاملاتو دعوت ورکو چې تاسو په ناب تول کې کمی مه کوئ. او بیا وروسته د شعیب علیه السلام سره چې د هغه د قوم کومې خبرې وشوې هغه ذکر شوي دي. د په سمه لار باندې ما نو الله پاک ما د ښکلي رزق را کړی دی. نو یو مطلب یې خدا دی چې د رزقا حسنا نه مراد ظاهري رزق دی، یعنی خوراک سکاک اغوستل پخپو کول دا ټول په رزق کې داخل دي، سورلی کور دا ټول په رزق کې داخل دي. نو الله تعالی ما د ښکلي رزق را کړی دی. مطلب یې دا دی چې زه په ناب تول کې کمی نه کوم، حلال ګټم، نو الله را د ښکلي رزق را کړی دی. نو کوشش تاسو په ناب تول کې کمی نه کوئ او حلاله ګټه کوئ، نو تاسو ته هم الله تعالی ښکلي رزق درکړي. او دویم مطلب یې دا دی چې د رزقا حسنا نه مراد پیغمبري ده، یعنی پیغمبري راته الله تعالی را کړې ده. یا دې ظاهري رزق مراد دی او یا دې باطني یعنی روحاني رزق مراد دی چې الله تعالی ما د پیغمبري را کړې ده. نو تاسو چې کوم کار کوئ نو زه تاسو دقې نه منع کوم چې تاسو په ناب تول کې کمی مه کوئ. چې زه څه په خوله باندې وایم نو زه داسې د دې خبرې چې کومې خبرې زه په خوله کوم نو د هغې مناسب زه بیا عمل هم کوم. داسې نه کوم چې تاسو د ناب تول د کمي نه منع کوم، د ګناه نه منع کوم، والعیاذ بالله پای کې په خپله مبتلا یم. چې څه وایم نو هغه شانتې کوم. زه د خپل قول او فعل په منځ کې مخالفت او تضاد نه راولم. څه چې وایم نو هغه شانتې کوم. نو زه دا نه غواړم چې زه څه وایم او د هغې مخالف وکړم، یعنی د خپل قول مخالف کول زه نه غواړم. د سموالي ستاسو درستوالي اراده کوم، تاسو سم شئ. یعنی زه که تاسو منع کوم او تاسو ته څومره تبلیغ کوم دا زما خپل توفیق نه دی، څومره توفیق چې راته الله تعالی را کړی دی. د الله تعالی په مدد سره تاسو د ګناه د کار نه منع کوم او د نیکۍ طرف ته دعوت درکوم. یعنی تاسو دې راپورته نه کړي زما دا مخالفت. بعضې وخت کې سړی د ضد د وجې نه ضد والي، د بل د مخالفت د وجې نه هغه کار کوي. وي داسې دي ونشي تاسو زما په مخالفت کې دومره چې کوم دی راپورته شئ، دومره راوپارېږئ، نو دا چې تاسو که زما په مخالفت کې راپورته شئ نو هسې نه چې تاسو ته هغه عذاب ورسي کوم چې د نوح علیه السلام او د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام قوم ته رسېدلي. نو د لوط علیه السلام هغه عذاب د قوم لوط چې کوم عذاب راغلی هغه ستاسو نه لرې نه دي، هغه ستاسو وړاندې دي، تاسو ته ذکر دی. لہذا د هغې نه ویرېږئ او زما مخالفت مه کوئ. نو په آینده ګناهونو باندې الله نه بخښنه وغواړئ او په آینده کې کلک نیت وکړئ چې زه به دا قسمه ګناهونه نه کوم. محبت کوونکی دی چې تاسو به تېر شوي ګناهونو د الله نه بخښنه وغواړئ، آینده کې نیت د توبې دغه وکړئ، د کلکې ارادې وکړئ چې زه به دا ګناه نه کوم. نو الله تعالی مهربانه هم دی او محبت کوونکی هم دی. د یو انسان سره د الله تعالی د او یو میندو نه زیات محبت دی. نو د الله تعالی مهربانه دی، نو ګناهونه به درله معاف کړي او تاسو کلک نیت وکړئ نو الله تعالی به د هغه ګناه نه صبر کړي. نو دا خبره هم د ضد د وجې کوله چې موږ ستا په دې ډېرو خبرو باندې نه پوهېږو. داسې چې کومې ډېرې خبرې کوې نو په دې باندې موږ نه پوهېږو، نو ښه پوهېدل پرې. خو دا خبره د ضد د وجې نه یې کوله. ورته په ډېرو خبرو نه پوهېږو، خو ته په مونږ کې په ټولو کې زیات کمزورې. ضعیفا معنا کمزورې. او بعضې مفسرین وایي چې دلته کې د ضعیفا نه مراد نابینا دی، ړوند ته مراد. ځکه شعیب علیه السلام باندې په یو وخت کې ړوندتوب راغلی او عارضي طور ډېر به د الله تعالی په دربار کې جړل. یو بېره د الله تعالی تپوس چې شعیب علیه السلام ته الله تعالی وفرمیل چې یا شعیب ته ولې دومره جاړې؟ د جهنم نه د جهنم د یرې جاړې او که نه د جنت په شوق کې جاړې. شعیب علیه السلام ورته وفرمیل چې الله تعالی نه زه د جهنم د یرې نه جاړم او نه د جنت په شوق کې جاړم، بلکې زه ستا د ملاقات ته وجې جاړم چې تا سره ملاقات کېږي او تو بیا زما سره څه کوې. بیا الله تعالی ورته وفرمیل چې تا ته د زما دیدار مبارک شي. او د دې وجې نه ما یو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسی علیه السلام
ستا خادم جوړ کو هغه ستا خادم. نو بیا موسی علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام ګډې مودې پورې چې کوم دې سره ولې او الله تعالی ورته بیا هغه بینایي دوباره راوستله. نو دوی وایي چې بعضې مفسرینو چې دې نه مراد ړونوالی دی چې دا به مونږ جوړونه، خو راجح قول دا دی چې وانا لنراک فینا ضعیفا، بېشکه مونږ خامخا وینو تا لره په خپل ځان کې کمزوري، ته ډېر زیات کمزوري به مونږ کې. نو په ډېرو خبرو دې نه پوهېږو چې ته په حق باندې وي نو ته به کمزوري وي، یا پکار دی مونږ کمزوري وي ته زورور وي، ځکه دا بدماشان خلک ځان د زورور وي، نو ته به مونږ کې کمزوري. مطلب یې دا دی چې کوستا دا قام قبیله نه وي، ځکه د دې په دې د شعیب علیه السلام په دې قام قبیله کې په دې نسب کې د خلکو سره د دې تعلق و، نو مونږ د هغې خیال ساتو، د هغې د وجې نه تا ته څه نه وایو. خو ستا په دې نسب کې زمونږ د چا سره تعلق نه وي یا ستا د قام قبیله نه وي، نو مونږ به ته سنګسار کړی وي. ګوره پیغمبر ته وي چې زمونږ نه عزتمن نه وي. شعیب علیه السلام ته وفرمیل د الله نه نه یېرېږئ، زما د خاندان نه یېرېږئ، د الله تعالی پروا نه ساتئ، زما د خاندان پروا ساتئ. آیا زما د خاندان زیات ګران دی په تاسو باندې د الله تعالی نه؟ زیات عزتمند دی زموږ د خاندان په تاسو باندې د الله تعالی نه؟ یعنې تاسو الله تعالی زما د خاندان زیات ګران دی په تاسو باندې د الله تعالی نه چې زما خاندان اخلی او د الله تعالی خبرې او د الله تعالی چې کوم احکامات دي هغه شاته غورځوئ. او چې څه کوئ د هغه ټولو الله تعالی ته پته ده، الله تعالی به خبردار دی او هغه د الله تعالی د علم په احاطه کې دننه دي. ان ستاسو د عمل سزا به تاسو ته میلاویږي او زما د عمل جزا بدله دا ما ته میلاویږي. تاسو زر د چې هغه کس به وپېژنئ بچا چې د الله تعالی عذاب راځي او هغه دروغجن وي. د شعیب علیه السلام په قوم باندې فرشتې چغه ایستلې ده، نه خطرناکه چغه، په هغې سره زړونه وچاودل مړه شو. دا قسمه عذاب چې کوم دی ذکر دی. دغه رنګې سورې اعراف کې رجفه لفظ استعمال شوی دی، زلزلې ته وي، زلزله به هم راغلې ده. او په سورې شعراء کې عذاب یوم الذله لفظ استعمال شوی دی، یعنی د وریځې د سوري والا عذاب هغه داسې و چې په دې خلکو باندې ګرمي رااله او داسې ګرمي پرې رااله چې تیخانه کې هم ګرمي وه، د پاس هم ګرمي وه، د ونې لاندې هم ګرمي وه. نو په دې باندې ګرمي رااله، دا ټول ځنګل طرف ته وتښتېدل، ځنګل نه یخې هواګانې شروع شوې، د پاسه نه بې وریځ رااله. دوی خوشحاله شو چې په دې وریځه کې به اوس باران وي او د باران سره به دا ګرمي ختمه شي، د اګ وریځې نه به اور راوورېد. نو دا درې واړه قسمه عذابونه په دې باندې راغلي دي. د اور والا عذاب به هم راغلی، چغې والا عذاب به هم راغلی، او زلزلې والا عذاب شعیب علیه السلام په دې قوم باندې راغلی. یعنې دې ته موږ دا نجات په خپل رحمت سره ورکړو، زموږ د رحمت د وجې نه دې نیک اعمال وکړل او د الله تعالی فرمانبرداري وکړله، نو موږ ورته نجات ورکړو. خیره ورته شوې ده، د الله تعالی د رحمت نه دې لرې وي د اهل مدین والا، لکه څنګه چې د الله تعالی د رحمت نه لرې شو سمودیان.